الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له أزلي أبدي صمدي فردي فريدي خلق الخلق والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا हमारे इस्लाम मुअज़्ज़ज़ीन मुहतरम मुसलमानानो मास्तासु वड़ांदे द कुरान मजीद यौ दुदरे आयातुन मुबारक तिलावत करला द आयातुन मुबारको के अल्लाह जल्ल जलालहू द कुर्बानी सा अहकाम बयानी अल्लाह जल्ल जलालहू व तमाम पैगंबरानों की यौ सो खास पैगंबरान दि چې داغو تخپل خاص نمونه او لقبونه ورکړل شوی دي چې هغه یو موسی علیہ السلام دې چې هغه ته کلیم الله لقب ورکړل شوی دی دویم ابراهیم علیہ السلام دې چې هغه ته خلیل الله لقب ورکړل شوی دی دریم چې عیسی علیہ السلام دې چې هغه ته روح الله لقب ورکړل شوی دی او بل پیغمبر اسماعیل علیہ السلام د چاغه ذبیح الله لقب ورکړل شوی دی ابراهیم علیہ السلام ته الله جل جلاله خلیل الله لقب ورکړل په خبره باندې چې و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ابراهیم علیہ السلام باندې الله جل جلاله سے امتحانات راوستلیو او ابراهيم عليه السلام تمام امتحاناتو کې الله جل جلاله کامیاب او کامران کړو دیو جنا د ابراهيم عليه السلام ته یو وجه تسمیه د دینوم دال چای خلیل الله لقب ولې ورکړی شوی دی په دی وجه باندې چې یو سړی عمر سی وای او د عمر د بوډاوالي او د سر یو سړی مرګستیا کې نو دغه بوډا مرګری ته چې خلیل ویل شي د ابراهيم عليه السلام عمر هم ډیر زیات او دیو جن الله جل جلاله هغه لقب خلیل الله ورکړ الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام
یو قربانی هغه ډېر چې قبول کړی دا او هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کې واجب شوی دی چې هغه ته چې قربانی وایي یعنی اضحیه ورته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سنت ابيكم ابراهيم چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین او ملت دا د ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام د امت سره ډېر مشابه دي ځکه ډېر مسائل او احکام د ابراهيم علیه السلام د دین دا د نبی علیه السلام د دین سره لګېدلې دا یو شان دي نو دیو جنا نبی علیه السلام دا فرمایي سنتو ابيكم ابراهيم چې دا تمام سنت چې د ابراهيم علیه السلام دي استاد سورانی آیات مبارکه چې تلاوت کړو فصل لربك وانحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله حکم کوي امر ورته کوي فصل لربك د خپل رب چې مونږ کوا وانحر او قربانی کوا دې کې مفسرین ډېر اقوال لیکلي دي بعض مفسرین فرمایي چې فصل لربك د منځنه مراد دغه اختر مونږ دی او وانحر د قربانی نه مراد دغه اختر لوی قربانی ده داسې مراد ده قربانی وایي ستا قربانی سسیز ده نو قربانی چې ده ته اضحیه وایي اضحیه دا هغه ځناور ته وایي چې هغه د لوی اختر په ورځ باندې هغه ذبح کېږي دغه ته اضحیه وایي په لغت کې دغه ته چې دغه معنی راځي او اصطلاحي معنی دا راځي چې یو مخصوص ساروی چې داغه مخصوص عمر یو داغه سره چې یو څو شرایط مخصوص نوري او په مخصوص ورځ کې چې هغه حلال کړي شي دغه ته چې قرباني وایي نو مخصوص زناور دا دي چې هغه چې یو څو زناور کې چې هغه تعین کړي شوی دی چې د بيزي څومره عمر د ګډ څومره عمر د غوا څومره عمر او دغه سره د وخت نو د ګډ عمر او د بيزي عمر یو کال له د غوا عمر چې 2 کال شرط لیکل شوی دی او د وخت عمر چې د 15 کالو دی کې یو اسانتیا بلدان هغه د ګډ کې کچري د یو کال ګډونه ګډان دا په یو ځای کې ریوړ کې روانه او د اتو میاشت د شپږ میاشت یو سور غړي او دغه کې ورپرې دا او د کال د ګډ سره مقابله کوي په دغه شپږ میاشت ګډ باندې چې هم قرباني کوي نو دا شان په مخصوص ټیم کې په مخصوص وخت کې یو مخصوص ساروی علول دې ته چې قرباني وایي بیا دا قرباني واجب شوی څنګه ده د دې حکم سره نو تمام ائمه مذاهب چې دا وایي چې د قرباني چې ټول خلک په دې باندې متفق دي چې قرباني شته ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې امت کې چې واجب کړی شوی ده بیا د حکم متعلق دا راځي چې امام سے پنځ باندې دا واجب ده امام شافعی رحم الله پنځ باندې سنت او دا شان نور چې اقوال بلشته دي خصوصا خبردار چې آیا فصل لربک وانحر تچری د الله جل جلاله مزدا کو داغه سره چې قرباني مو د قرباني نه مراد دغه اختر په ورځ باندې قرباني کول او داغه سره چې مول دغه اختر د دینه د مراد د الله جل جلاله د حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا د قرباني چې دا د دې امت سره خاص خبره ده یاد ابراهيم عليه السلام د امت سره خاص ده نو دا سینه ده بلکې دا قرباني چې دا په تمام ادیانو کې تیر شوی ده لیکن په هر یو دین کې د قرباني خپل شکل او خپل صورت او د هغه سره چې د قبلېدو یو خپل طریقه اولنې قرباني چې د آدم عليه السلام کړي د قابل او د حابل په بارک دغه ادیان او شریعتونه کې داسې و چې چا قرباني وکړل نو دا قرباني دا به راوړل او په میدان کې به کې خودنه الله جل جلاله د اسمان د طرف نه به یو راغله شغله راغله او دا به وړل او به استدول دا قرباني قبول شونه چې کم ونه سوځیدل او کا هغه باندې به شغله د اور او د غرنا دا پیران اغل دغه بچره قبول نشوله نو دا نور ادیان قرباني دغه شان و
لیکن شریعت محمدیه کې او په دین محمدیه کې قربانی داسې نه چې کله د احراق الدم وشي، یعنی کله چې دا وینه د ځمکې سره ولګي او حلال شي، څاروی حلال کی نو د دې د هغه چې تمام خلک خوړلی شي. نو دا وجه چې دا خصوصیت او شرفواله د امت ته په دې وجه باندې حاصل لې چې دې سره د سرداري دو جهان سرداري کونین مینا محبت او د دین لګام او دا سره چې د دین سره محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وجه باندې دا خصوصیت د امت ته ملو شوی. مدا او چې لغوي او اصطلاحي معنا او تعریف واس قرباني چې واجب او بچا باندې رسول په قرباني کوي، نو قرباني د فارغ ولنه سردار د انسان مسلمانې په کافر باندې چې قرباني نشته، دا کفار چې ډېر قسمه قرباني کوي، څوک د بوتانو فنوم باندې قرباني کوي، څوک سکه څوک سا، لیکن دین محمدیه کې چې سړی مسلمانې اولنې شرط ولدا چې دا مسلمانې په د باندې قرباني واجب. دویم چې په آزاد سړی باندې چې انسان آزاد غلام نه، مخکې زمانه کې به غلامانو ابلش په تفسیر کې د غلام تفسیر او جو غلام به چاته وي هغه داسې چې کله مسلمانانو jihad وکړو هغه کې به کفارو نه کم سړی چې قبضه کړی شو او کم اوزار او کم چې نارینه او زنانه په قبضه کې راغلل، نو دا به چې یو سړی چې دغه وکړه مال غنیمت کې میلاو شو، نو دغه ته به چې غلامان می دوه بیا خپل کارونه هم کول او دغه سره خرڅول به هم شل، نو دغه غلامان نو چې یو انسان چې غلام نه آزاد چړي باندې قرباني واجب ده. دویم شرط ورته او دریم چې صاحب نصاب دار چای د سره 72 ساڑی 52 توله چې سپینځري او قوت ور سره زردن سره د یا قیمت یا چې دغه ور سره موجود دي، او چې دا ور سره باندې انسان باندې قرباني واجب ده دغه چې او سو شرایط دا خو دغه سره راغله چې فصل لربک وانحر قربانی ستوي اضحیه ستوي د دینه مو چې دا معلومه کړه چې قربانی هغه ساروي توي چې هغه دغه ډاکټر پاول نه ورځ باندې چې په مخصوص ټیم کې مخصوص ساروي چې په مخصوص ورځ باندې اول دې ته قربانی و. دا قربانی چې راغلي څنګه او بیا چې دین محمدیه کې دا چې باندې تمام خلق باندې واجب شوی څنګه هغه داسې ده چې ابراهيم عليه السلام باندې الله جل جلاله ډېر زیات امتحانات راوستلو او امتحانات دومره سي وو هغه باندې چې دا یو امتحان ختمېدل او بل په هغه باندې بل امتحان راتلو پټیم باندې پسو جوانی چې وایي ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. د ابراهيم عليه السلام باندې امتحانات او ازمیختونه راځي په وجبانی چې دا نه خلکو پېښوا او امام جوړ شي، نو دا امتحانونه کې چې دا کامیاب شي لکه څنګه چې موږ وګورو دنیا کې انسان چې څوک سکول وایي او څوک چې هر قسم یو هنر زده کوي، نو دغه هنر نه پس دا بیا یو امتحان ورکوي یو چې دا باندې کامیاب شي نو د دې چې قابل وګرځي نو دی وجنه عہدہ و مراعات حاغت میلاو شي. نو په ابراهيم عليه السلام باندې الله جل جلاله ډېر امتحانات کړ. یو لوی امتحان په ابراهيم عليه السلام دا راغلی فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابراهيم عليه السلام اول اولادنا دا تیو کارونه په برابر باندې چې د عمر او یووانه چې دا په هجرت باندې راوتل او روانو په اولاد کې باچا سره د رسم معاملې راغله، باچا سره شرایط خودنه او داسې او چایا کله دې باچا باندې سړی نه تاسو کو چې دا زنانه د سره څوک دا چې دا ورته چې دا مې خزه او بیبي دا نو دا سړی به وجلو او دا زنانه به د ځان سره غلام کړو خدمت پکې کول. ابراهيم عليه السلام دا شان راغله په دې لار باندې دغه بادشاہ چې تاسو کو ابراهيم عليه السلام ته فرمایي لازم خور ده اسلامي خور انما المؤمنون اخوه ابرش پچره مونږه دا رحم او د چره د صله رحمه بارک مونږه دا خبره کړي و چې ابراهيم عليه السلام آدم عليه السلام
نه د دنیا د تمام انسانان چې دا د یو سړی نه پیدا شي او د هغه سره سره چې دا زنانه چې دام دا آدم علیه السلام د دېګه سي بوختین الله جل جلاله پیدا کړی او رحیم چې دا زنانه دې ماشومان چې کمزګي کې جوړيږي دا ته رحیم وای بچیدانه ورته موږ دې ته رحیم وای او دا رحیم لفظ او د دې د نوم چې الله جل جلاله د خپل نوم راغستلې او نوم داري د الله جل جلاله په صفاتو کې دي هغه یو نوم رحمان دی او رحیم دی نو پر رحمان کې رحمین او پر رحیم کې چې پورا نوم رحیم صرف دایا وګي کما نور چې دغه زګینانو دغه بچیدانه د نوم رحیم الله جل جلاله دی ودی نه خو دی چې دا تمام مخلوقات چې د یو زګینه پیدا کړي د قضیه کې ولادو جوړه نو چې د یو ځای تمام انسانان پیدا شي دارونه او خويندې نو د آدم علیه السلام چې د یوې بیبینا څومره بچي پیدا شوی نه تمام دنیا د دغه نه ډکه ده نو دغه تمام اولاد په خپل منځ کې خويندې ورونه دي نو ابراهيم عليه السلام بچا له فرمایي چې دا زما خور ده اسلامي د اسلام په دغه باندې چې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين نو دا ابراهيم عليه السلام ته دا فرمایله بچا چې دا پرې هودل لیکن ډېر حسین وای د وجنا ورته ورنځ کېدو درې ځله الله جل جلاله لا شل کولو باقي دې کې چې د ابراهيم عليه السلام سره د خپل بیبي را پرې هودل روان شو بچا په دې شان आवाज وکړو چې ودرېګا او دا زما د لور دا چې تعالی ما په انعام کې درکړه چې تاسو یې ولوي ساړي نو کله چې ولا هغه بادشاہ د خپل بیبي ورکړل د خپل لور هغه ورکړه هغه سره نکاح وکړو الله جل جلاله د هغه زنانه چې یو ځای پیدا کړ ابراهيم عليه السلام او ابراهيم عليه السلام عمر چې دا چې 91 سال یا چې اتیا کال او یا لساتیا کال عمر دغه زمانه کې یو ځای ولا سره الله جل جلاله بیا چې د ابراهيم عليه السلام چې مدینه منوره ته هجرت وکړو د الله جل جلاله د پاره راغلو چې دوتا د امامت میلاوش او امامت داو چې کنا د خپل بچي زوی او د خپل بیبي په دغه دشت بیابان کې پرې خودلا چې بداس کې نه غیا او نو بیا په هیڅ چې چټي میدان مدته چې یو رڼا یو دغه کو در شو دا پاغه بس روان شو د خپل بیبي په دغه ځای کې پرې خودل نو دې بیبي بس اشاره اور مرمنډ کړو تاسو کو چې چرته روان او چاته پرې دي نو ته فرمایي چې الله حکم دی ول روانه بیبي را واپس ولا هغه ځای کې چې د خپل ځای د وبونه پاره ګرځیدل نو کله چې نه یو منډه د صفا نه مروه نه صفا د ومنډي وهلې نو دغه ټیم کې چې خپل ځای راوړل چې دغه د خپل چې نه راخاره شي و زمزم نو الله جل جلاله یو داسي منډه دغه ځای کې کوم وهلې شو دا ډېر چې خو الله جل جلاله تراغله نسعی بین الصفا والمروه په حاجیانو باندې چې دا فرض ده یعنی په هر یو دغه چې سعی بین الصفا والمروه بخامخه ځکه دا ټیم چې ډېر په تکلیف سره دوه منډه وهلې و دومره منډه خو راغله د وی زنانا چې په تمام امت مسلمه باندې دا واجب او فرض دي دا غږی کې منډه وایي بیا چې کله د ابراهيم عليه السلام دا غږی راغلی د اسماعیل علیه السلام سره د خپل بیبي په مدینه او مکه مکرمه کې پرې خودله او د فلسطین تراغله خپل بیبي والده ځکه خصوصا خدا راځي چې د دوه زنانو خپل منځ کې جوړ نه راځي یو بیبي په فلسطین کې او دوی په مکه مکرمه کې و او ابراهيم عليه السلام فلسطین تراغله کله چې ابراهيم عليه السلام فلسطین تراغله زمانہ به کې تیر شو او اتکال نه کاله به کې تیر شو یا لس کاله ابراهيم عليه السلام فرمایل چې زمو د خپل بچي خبر او دغه بواغه ابراهيم عليه السلام مکه مکرمه تراغله نو دغه ټیم کې ابراهيم عليه السلام یو شپه خوب نه چی الله جل جلاله ورته حکم کوي چې صدقه وکا نو دا چې سحر را فاصل سو خان علا کړ سلو خان او هغه چې په تمام خلق باندې وایشن پس به مشپې بیا خوب ولیدو چې بیا صدقه وکړه وی بیا سلو خان علا کړ او خلق غریبانو باندې وایشن او یې وړل نو سلو خان په هغه زمانه کې حلال اول دومره لوی خبره هغه دا غوړه چې بدرې مشپې خوب ولیدو والله جل جلاله چې ابراهيم عليه السلام ته داو فرمایل چایا الله جل جلاله زمانہ د خپل ځای قرباني غواړي
دغه ټیم کې چې ډېره غټه لویه خبره د کور ته راغلي سارې خپلې بیبي ته وفرمایل چې دا زوی دا بچی مې تیار کړی او ملګری دی غټ دوست مې دی د هغې خواله ځو د ځان سره یې پڼې او دغه چې دی چړلکی راویستو او را روان نو کله چې د خپل بچي سره را روان دی په دې لاره دی خپل بچي ته فرمایي چې فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ډېر ناشنا الفاظ قرآن مجید ذکر کړي چې دغه ټیم کې دا پلار سره دا بچی را روان دی نو دغه ټیم کې دا پلار دی بچی ته وایي چې زما زویا چې یا ابدي معنی دا راځي چې آیا زوی یو خپل زوی ته خړې اواز کې زوی دې خواره او یو ورته وایي چې زما بچی کې چې ډېره غټه معنی پرته ځکه چې د سړی خپل اولاد نه بچی نه او یو زوی ورله اتیا کاله پس ورګي نو زوی ما چې دا دې دنیا نن سبا زمانه کې ودغه ماشوم په ځمکه خپونه لګي چې پاتیا کار عمر کې چاله ورکه مدا په وګ باندې ګرځي ځمکه د باندې پرې دومره بدته سړی د خپل بچی خو دې وجه خپل بچی دې فرمایل چې اے زما زویا یا ابدی انی ارى فی المنام انی اذبحک ما خوب لیدلې او باغ خوب کې مدار دې تاسو چې د الله په لار کې ذبح حکومه زما استاد بچو په شان بچی نو چې هغه دې خپل پلان ته داسې ویلې وي چې تب ډېر خوبونه نه ته ما حلال او داسې پلان هم نو چې هغه د شپې داسې خوب ولیدو چې الله جل جلاله ورته دا حکم کړی چې صدقه وکړه او سحر را پاسې او بس وای دا پاسې خوب ولاړو تیر شو ختم روایت کې راځي چې نبوت د وحی چې رسال وختمه حصہ دا خوب چې انسان ته په خوب کې خبرداري ورکولې شي چې پلان کې کار وکړي نو د خوب پر ټیم دی چې دا ټیم کې انسان خوب وای نه دا حق او سچ نو دیو چې داسې بچي او داسې زوی او داسې پلان چې دغه ټیم کې د خپل پلان دی بچی ته داسې وای چې بچیا تا د الله په لارې کې زم حکم دا حکم نه مات او بچي ورته داسې نه وای چې نه دا په تړې خوبونه نه داسې اولاد او زوی سمرا د نه کالو یا د لس کالو داسې تربیت او داسې ورته الله جل جلاله ولي او د الله جل جلاله د حکم فرمان بردارا چې داسې ورته چرته ونه وي چې تبړې خوبونه نه او چې دې ته تیار نه یم داسې ورته فرمایل چې یا ابت فعل ما تؤمر لار دې داسې او ناشنا خبره ورنه قرآن ذکر کړل بیا حرف ندا سره چې څنګه سړی پلار د زوی ته وایي چې زما زویا دا یو شان لفظ دی او داسې ورته وایي چې زما د زړه سره دا بل شان لفظ نو دا شان چې الله دا ابراهيم عليه السلام خپل دې ته داسې فرمایي او د دې نه پس دې زوی خپل پلار ته فرمایل چې یا ابتی اے زما پلار زما چې سردار او زما چې آقا ما یا ابتی فعل افعل چې تا الله جل جلاله څنګه حکم کړی او ته څنګه کې دا څنګه چې الله جل جلاله ته دا حکم کړی راځي او ګډ براونه سوال کو بس دغه بش نه نه داسې چې یا ابتی فعل چې زما پلار څنګه حکم د شوی دی ما تو عمر څنګه حکم شوی هغه شان کا مستجدنی ان شاء الله من الصابرین مدینه کیا اسماعیل علیہ السلام دې صبر ته چې مونږ وګورو نو د دنیا د تمام مخلوقات کائنات دغه ټیم کې الله جل جلاله تا یو قسم متوجه شوی تمام فرشتي چې د دنیا د تمام نظامونه چې دې یوې خبره ته چې ډېر په غور سره ګوري چې یو پلان لګېدلې دا او یاد ځاګه عمر کې او دوی دي وړو کې نه کال او هغه را ولې والا لې فرشتي هم الله جل جلاله ته حکم کوي دا کم مسائل او دا کم یو طریقه چې داسې کې دا چې د الله جل جلاله ډېر چې فرمان برداري دا وې ابتلا ابراهيم ربه بکلمات نو دا چې یو امتحان او باغبانی د دین فسره بیا ذکر کوي فلما اسلم وتله للجبين دلته چې د تسنیه څنګه ذکر کړل چې اسلم دا څنګه چې د افلار د زویرا وستل نه پړې کې دا نشته چې دا زنده دا لونه بلکې د دې د پار راغله چې راو مې خامہ خیال اسلم معنا دا څنګه او د زویم دا پوره یقین جوړ شوی دی چې زم حلالېږم ما سره چې بلې کې اس قسمه چې دا نشي کېږي ډیسکاونټ چې دې کې بچره زما سره چې خیر خیګړه وشینا فلما اسلم دوانو چې
هغه خپل اراده ډېره مضبوطه کړه وتله للجبین وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله جل جلاله ورته یو आवाज دغه ټیم کې چې ابراهيم عليه السلام د خپل بچی سره دا خبره کول چې تاسو دې ټیم کلالو او دې ټیم کې تاسو حکومت هغه دوه فرمایل چې آیا د سیدا وکه چې آیا زه ما د خپل وټاړي نو کله چې دا د خپل وټاړلې نو ډېر ګران دی او سره خپل بچی د مور او خپل علالي نو د خپل بچی د سترګې هم تړلې وي او د خپل بلار د ابراهيم عليه السلام د خپل سترګې هم تړلې نه شو کتلې ورته نو دا ټیم کې چې اسماعیل علیہ السلام مدو فرمایل چې ما چې وس پړه کولاو نکا زکه داسې دا ټیم د سره چې تا وځ تړلې ما یو شبهه به کې داسې پیدا کیږي چې دې ټیم کې بعد خلک دا اعتراض کوي او د الله جل جلاله حکم دی چې دا یو شبهه به کې پیدا کیږي چې په زور باندې تړلې دي چې دا خو دې نو په نظر ذریعہ علاج لګونه ساروي په زور باندې راړتاونه نو دغه شان اواز وي چې دا مې وس پړه دغه شان چې زه تیار یم بغیر د تړلو وای دوی چې دا आवाज پړلو او دا نه پسې چړې راځودلا نو د چړې چې کار نه کول ډېر په تیزی سره راځولا ابراهيم عليه السلام تو فرمایلا چې ته ورې کار نه کې وای دا چړې چې دا گویا شولا وای ته ما ته یو ځل چې دا ریبلو د کټولو د قطع حکم کې او هغه رب ما ته سلوي غذر حکم کې کم رب چې ته اور کې ساتلې وي او هغه چې اور ته حکم کړو چې قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم هغه رب ما ته سلوي غذر حکم کې چې دا کټ نه کړو قطع نه کې نو زه به څنګه چې دا کټ کړم نو بیا چې لاړې په غوسه کې راغله چې دا ولې نه کټه دا ټیم کې چې اسماعیل علیہ السلام الفاظ وي هغه دا وی چې الله اکبر الله اکبر دا الفاظ اسماعیل علیہ السلام د خپل نه وختله جبرائیل امین چې د جنت نګټ راغست او روانو لا اله الا الله والله اکبر هغه چې دا الفاظ وي او ابراهيم علیہ السلام دا الفاظ چې ولله الحمد نو دغه ټیم کې چې هغه چړه راغلو د لويسته کار شروع او دینو دا ترترار شروع شو د پجره ډېر ځان خوشاله شو چې زه د الله په لار کې نزدې قربان کو چړې کار شروع کله چې داسترې کولاو کړو د خپل زور تو فرمایل چې داسترې کولاو هغه چې ګډ ذبح کړو دومره ناشنا واقعیا چې تمام کائنات الله جل جلاله ته دا متوجه او د دنیا تمامه سيزونه چې دې خبرې ته دا چې متوجه چې یو بلار دا او یو کالو لست یو کالو کومر کې یو زوی د الله په لار کې چې आवाज ذبح کوي څومره لوی مقام دی او څومره لوی دغه نو دغه چې ذبح او قرباني د امت باندې چې راغلي دا واجب ده دا چې دغه قرباني نه دغه قرباني نه چې په تمام امت باندې واجب شوی ده ځکه دغه عمل چې الله جل جلاله ته دومره خو راغلي چې په تمام امت باندې واجب کړل په صاحب نصاب خلق باندې او کوم منډه چې د اسماعیل علیه السلام مور وهلی و هغه واجب کړل د یو زنانه فعل او د یو زنانه چې عمل الله جل جلاله ته دومره خو راغلي چې هغه چې واجب شو سعی بین الصفا والمروه او زمزم دا چې د امت الله جل جلاله په دا ټیم کې د جنت نه اوداس چې نو ورکړه چې په دغه اوبو باندې الله جل جلاله د نبی علیہ السلام شرح صدر کړو شرح صدر د نبی علیہ السلام چې معشوم نبی علیہ السلام په دا رضاعی مور سره په هغه علاقه کې اوسېدو وړو سره لبي کولې یو پس پینو کپړو کې راغلي نبی علیہ السلام راوارته او سینې ولا چې وسکړه لې ولا راوباسو او د زمزم په وګ باندې ول خلکو امانډي وهاله کوړه چې بلان کې راشه استاد بلان کې زوی یو سړی راغله ولاله کوړې راوباس چې تمام خلک امور امانډي وای په لې ورلا جو ټیک ټاک وې اس بګم نو د جنت نه دغه وګراغله چې په دې باندې د الله جل جلاله او د پیغمبر داسې پیغمبر چې هغه د سرور کائنات د دنیا داسې یو چهره او یو مخ چې د دنیا د تمام نظام داغه د ولینه پیدا شوی داغه شرع صدر په دغه وګ باندې کړ دومره عظیم چې نه چې هغه الله جل جلاله په دغه عمل باندې ښکار کړ نو دی وجنا دا قربانی په دې امت باندې چې واجب کړی شوی نه
پدغه چې دومره لوی قرباني باندې زکه کچره الله جل جلاله دا حکم کړی وي چې یو حاجی بزي او رضان سره خپل زوی هم دوزي او د مینا په مقام کې بلېږي او خپل زوی باندې علی بیات قبلي دا چې تمام خلق په لګونو خلق خپل بچي بوتلاله ولا ولې څومره لوی خبره ده کچره صرف دومره حکم کړی وي چې سړی خپل زوی صرف دوزي او د خپل ساوي سره بیرار ته داغه لاندې ساوي بالاله خپل بچي او بیا راولي دا لوی چې عذاب څومره لوی کارو دغه چې الله جل جلاله دې امت نه لري کو چې تکړه دای په چې هغه واجب کړه چې دوه قرباني کوي د یو مخصوص ساروینا او د یو مخصوص ټیم کې او په یو مخصوص ورځ باندې به حلاله کوي چې هغه ته دغه اختر ورځ وایي ولسم ذل حج باندې به کوي نو دې وجنه دې امت باندې الله جل جلاله یو میاش او یو وخت او یو ټیم را روان دي چې هغه ته لوی اختر وایي او د قرباني ورته وایي دی اختر له نو هم چې عید الاضحى او دلته وجه تسمیه په کېدار چې قرباني پکې کې زما عزتمن مشرانو د قرباني چې صاحب نصاب دی یو چې مسلمان باندې پکې دویم په آزاد باندې پکې او دریم چې صاحب نصاب باندې پکې دا قرباني په خلکو باندې چې واجب ده الله جل جلاله په خبر باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم